انسان د ټول وجود او په دې کې دا روح پیلنې شوی دی او دا روح د دې وجود نه راوځي انسان ته مسوم تکلیف او که په دې وخت کې د ګناه اثر ظاهر شي او دا هغې د وجې نه د انسان نه ایمان پاتې کېږي نو مسلمانۍ ګټه وکړه که تاوان یې مسلماني هغه خو په زور شوله انما الاعمال بالخواتیم د اعمالو دارومدار چې د هغه خو په خاتمه باندې دی د احد جنگ لا نبی صلی الله علیه وسلم سره کسان لاړل په دې کې یو کس هغه ډېر د لیرې سره شرکت وکړ نبی صلی الله علیه وسلم هغه باره کې وفرمایل چې دا سړی دوزخي دی یو صحابي رضی الله عنه وایي زه دې کس پسې شاته ولګېدلی وم چې د نبي علیه صلات وسلام خبره خو د روښتېدلی نه شي او راغلی دی جهاد دا څنګه دوزخي کېدلی شي وایي د ډېر زړورتوب سره جنګ وکړو ډېر بهادرۍ سره وجنګېده اته کافران د مړه کړل خدای په خپله زخمي شو پرېوته کله چې جنګ ختم شو موږ څو ملګري د ده خواته راټول شولو تپوس ورته وکړو او د ده ډډګیله ده کوله ورته ویلې خیر دی خیر تا ډېر ښه جنګ کړی دی په خپلو زخمونو په خپلو دردونو خفګان مه کوه مه خفه کېږه او تا کافران مړه کړل ورسره د اسلام دپاره جنګېدلی نو وایي هغه ویلې چې قسم په الله زه د اسلام دپاره نه یم جنګېدلی صرف چې دی هغه مدینه باندې مدینه منوره په دې باندې د بارهي خلکو حمله وه د هغوی د حملې د دفاع دپاره راغلی اسلام دپاره نه یم راغلی او بیا د خپلو زخمونو تاب یې رانه وړو نو خپله تور یې ځان ته کېښودله او په هغې باندې په ډډه راووښتو خودکشي یې وکړه د مړ شو خاتمه خرابه نو د خاتمې دپاره به سړی د مسلماني چې موږ کوو دا ماشومان بالغان شو کنه او د بلاغت نه پس تر مرګه پورې زمونږ به هره لمحه دا سوچ او فکر وي چې د دنیا نه ځم نو چې ایمان ځان سمې سم چې د دنیا نه ځم ایمان ځان سمې سم ځکه دا وړاندینۍ مرحلې ټولې چې سړی کامیابېږي نو دی به په ایمان کامیابېږي که ایمان نه وي نو بیا خو ناکامي ده دا خو تاسو ته ټولو ته پته ده چې ایمان نه وي نو بیا ناکامي ده بیا کامیابي نشته دی نو ایمان دپاره به سړی نیک اعمال کوي او په دې دنیا کې مطلب دا دی چې دا به نیک اعمال کوي خو د الله د قهر او د غضب نه به ورسره یېرېږي دی به ځان په امن باندې نه ګڼي چې به زه خپل لمونځ اودس کوم ووایي نیت مې صفا دی نه لمونځ اودس کوم کې زمونږ دا لمونځونه اودسونه دا خو د الله قبول کړي تقریبا زه به دا ووایم چې په دې ژمي کې مونږ کوم اودسونه کوو که نه الا ماشاء الله که د یو لسو کسو اودس به پکې صحیح وي په سلو کې دا باقي نور اودسونه چې دي به دا تقریبا ځکه مونږ غریبانان خلک یو که نه سپین چاودي لاسونه هم چاودي مخونه هم چاودي او بس اوبه دومره شي چې ور ورسېدلې بس مونږ وایي صحیح شوله بس نو نیم یې خپې وچې او نیم یې خپې لمدې نیم لاسونه وچ او نیم لامده مخونه نیم وچ او نیم لامده د سر مسح الا ماشاءالله او چې سړی به چې دی او څلورمه حصه سر دی لونکي دا زموږ اودسونه دي او بیا ورسره مونځونه مونځونه چې د بعضې کسانو ته خو وګورو که نه یقینا د زړه نه پرې خفه شو چې دا دومره مطلب دا نه چې عمر 30 35 40 سال ته ورسېده او یو مسلمان بنده د سجدې په چل نه پوهېږي چې د خپل رب ته دا سجده څنګه ولګو په دې نه پوهېږي یو مسلمان بنده هغه په رکوع باندې نه پوهېږي په ولاړه باندې نه پوهېږي پیسې ښکته په ځمکه باندې ورته پردي نیک به داسې تړلې ته وایي بس ډېر خاص کا شو شاته ولاړ دی او الفاظ یې نه زده او رکوع ته چې ښکته شي واپس نه راوچتېږي زیو بس ډایرکټ سجده دومره کوي چې یو ځله پکې سبحان ربي العظیم سبحان ربي الاعلى دا نشي ویلی یو ځل یې پکې نشي ویلی او یو سجده چې ولګوي دویمې سجدې دپاره د منځ کې چې کومه جلسه ده دا ناسته ده دا ناسته پکې نه کوي بس لاسونه د ځمکې نه نه راوچتوي دوباره واپسې بله لګوي دا زموږ لمونځونه دي دا لمونځ ګوره په دې باندې تاسو هم پوهېږئ په دې خبره باندې سړی رسي په مانځه کې رکوع او سجده دوه سجدې دا فرض دي په یو رکعت کې که نه یو رکوع او دوه سجدې دا فرض دي او په رکوع کې د رکوع نه وروسته دا ودرېدل چې کوم دي قومه دا واجب ده او واجبو کې زمونږ قاعده قانون دا دی چې کله واجب پاتې شي سهوا په هیره باندې نو سجده سهوا لازم شي او سجده سهوا که د چا هیره شوه یعنې ویې نه کړله
نو منځ واجب الاعاده دی، دا واجب دی په باندې دا موږ دوباره راکړي. او دا دوه سجدې چې کومې دي نو په دې کې دا ناسته واجب ده، خو که په دې کې سړی دومره اوچت نشو چې هغه ناستې ته قریب شي، ناستې ته قریب شي او دی بیا دوباره سجدې ته لاړی، نو د دا دوه سجدې په یو سجده باندې حساب دي، دوه سجدې په یو سجده حساب دي او د ده په هر رکعت کې یو سجده وي. د لمونځ کېږي سجدې فرض دي دوه، د دوه رکعته لمونځ وکړو په ده څلور سجدې فرض دي او ده پکې وکړلې دوه سجدې، نو دوه سجدو باندې د دوه رکعته کېږي. دا زمونږ لمونځونه دي، دا زمونږ د مشرانو، دا زمونږ د کشرانو، د نوجوانانو، دا زمونږ لمونځونه دي. د دنیا دپاره محنت مشقت ته مونږ فخر ګڼو. صحیح د دنیا لکه مطلب دا محنت مشقت به کوو، خو عبادت چې دی دا مخکې فرض دی که نه، مشقت دا وروستو